बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زمونږ نن د HTML لاست لیکچر ده او په دې لیکچر کې به مونږ div tag او span tag وایو او ورسره به HTML semantic elements لکشان ډیسکس کوو. نو د هغې دپاره به مونږ د ټول ناول فایل جوړو. تر دې وخته پورې به مونږ نوټ پیډ ټیکسټ ایډیټر یوز کوو. نو دې نه پس به مونږ سبلایم ټیکسټ ایډیټر یوز کوو. تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ او یا ما نه دا سافټویر واخلئ او که څوک نوټ پیډ پلس پلس یوز کوي هم صحیح ده. په ټول ایډیټرز کې ټیکسټ ایډیټرز چې څومره دي ټولو کې د HTML کوډ سیم دی. تاسو ته هېڅ پرابلم نشته چې کوم یو تاسو ته اسان وي هغه تاسو یوز کولی شئ. نو زه راځم یو نوټ پیډ فایل جوړوم او په دې کې به زه ولیکم HTML div and span tag. HTML دا ما سره اوپن شو د سبلایم ټیکسټ ایډیټر سره. زه راځم د ټول ناول بیسک سټرکچر لیکم. په سبلایم کې دا ښه والی ده چې کله څنګه موږ HTML ولیکو نو موږ سره اټومیټیکلی د HTML بیسک سټرکچر ولیکل شي. زه لیکم HTML څنګه انټر ووهم بیسک سټرکچر موږ سره جوړ شو. ټایټل کې به زه ولیکم چې موږ سره HTML div tag and span tag ټاپک دی موږ سره په دې کې. دا موږ سره باډي ده. نو سبلایم ټیکسټ ایډیټر ما شروع کړو. راځو خپل ویب پیج دا بای ډیفالټ باید د هغه سره اوپن شي د ګوګل کروم سره اوپن شي. زه به ګوګل کروم ورکم اوپن. نور به هر کله زما HTML فایلونه د ګوګل کروم سره څه کېږي اوپن کېږي. زما په دې فایل کې هیڅ هم نشته. راځو زه دلته یو کمنټ لیکم. div tag څه دپاره استعمالیږي؟ موږ وایو div tag is used for grouping elements د grouping elements دپاره استعمالیږي. دغه شان موږ کولی شو دغه grouping elements دپاره چې کوم دا موږ استعمالو موږ سره دا داسې استعمالیږي لکه یو کنټینر یو بلاک په شکل چې په دې کې موږ نور HTML elements یا HTML ډیټا اخلو. د څه دپاره؟ تر څو موږ وکولی شو چې د HTML باندې د CSS سټایلز ایزیلی څه کړو اپلای کړو. او دغه شان موږ سره د div tag دې دپاره یوز کېږي تر څو موږ سره خپل د ویب پیج چې کوم لیاوټ دی دا پراپر څه کړو جوړ کړو. دا ما سره زما ویب پیج ده. که تاسو نارملی ویب سایټ وګورئ نو په دې کې دغه بره ځای کې یو هیډینګ وي یو نوم لیکل شوی یو لوګو وي. دلته فار ایگزامپل لاندې بیا کانټینټس وي لاندې فوټر وي څه لیکل شوي چپ خواته یو څه وي. نو دغه ټول لیاوټس پخوا به په ټیبل جوړېدل. بیا چې کله HTML5 راغو د هغې نه پس په div tag جوړېږي. او اوس وخت کې د دې دپاره په HTML5 کې نوي ټیګز راغلي دي چې سیمانټیک ایلیمنټس ورته وایي. سیمانټیک ایلیمنټس مطلب دا چې دغه ټیګز مینینګ لري. مطلب دا چې د هیډر دپاره خپل هیډر ټیګ دی د فوټر دپاره خپل فوټر ټیګ ده د سیکشن دپاره خپل سیکشن ده. د هر یو د نوم نه معلومیږي چې دا د څه مقصد دپاره دی. نو دا موږ سره اسانتیا د سره راولي. بیا دا موږ سره دا اسانتیا راولي تر څو زموږ دا پیج پراپرلی څه شي مینیج شي. نو د دې نه مخکې چې موږ سره دغه سیمانټیک ایلیمنټ راشي نو موږ سره div tag و. نو div tag د څه دپاره استعمالیږي؟ to easily apply CSS styles. په یو ګروپ باندې CSS styles موږ څه کوو په اسانه باندې څه کوو اپلای کوو. او دریم څه دا موږ سره for division of page into parts. زمونږ دا پیج موږ سره په ډیفرنٹ پارټس کې څه کوي ډیوایډ کوي. نو دا موږ سره څه ده؟ دا موږ سره د div tag یوزیج ده. راځو div tag موږ یوز کوو چې څه دپاره یوز کېږي څنګه یوز کوو څنګه به استعمالو. نارملی که div tag موږ اپلای کړو نو موږ سره هېڅ کوم کار نه کوي. فار ایگزامپل زه وایم چې ما سره دا H1 دی. H1 به زه څه کوم کلوز کوم. دلته زه لیکم خراسان یونیورسټي. صحیح ده. دغه شان دلته به زه یو پیراګراف ولیکم. پیراګراف به زه کلوز کوم. اوس نارملی
زه به دلته څه ټکسټ را کاپي کړم چې موږ سره په دې کې څه ټکسټ راشي. نو د دې نه پس به زموږ نیکسټ ټاپک سی اس اس وي. زه به د سی اس اس نه څه ټکسټ را کاپي کړم، دلته به زه ولیکم. ما سره راغو ټکسټ راغو. اوس زه خپل ویب پیج چک کوم، موږ سره به دغه پیراګراف او دغه ټکسټ شوی راغلی. صحیح ده. دغه شان موږ سره غواړو چې په دې باندې څه وکړو، یو سټایل اپلای کړو. موږ سره میبي مون نور پیراګرافونه هم وي. فار ایگزامپل دا موږ سره یو بل پیراګراف ده او دلته ما سره یو بل هیډینګ ده H2 او دلته زه لیکم فار ایگزامپل فیکلټي آف کمپیوټر ساينس. اوس نارملی که زه په دې کې سټایل اپلای کوم نو هر یو ټیک دپاره به زه څه کوم، یو بیل سټایل اپلای کوم. د هر یو ټیک دپاره به زه څه کوم، زه خپل سی اس اس کوډ کوم یا ډیزاینینګ کوم. نو دا موږ سره پرابلماټیک وي. نو موږ څه کوو، موږ یو ډیو ټیګ اخلو. زه وایم چې ما سره دا یو ګروپ دی، زه هم دا ما سره څه دی، یو ګروپ دی. دنه زه یو ډیو ټیګ جوړوم. دا دویم کلوزینګ چې دا به زه څه کوم، دې ځینه کټ کوم او په لاست کې به زه څه کوم، پیسټ کوم. چې کوم مطلب د دې چې کوم چایلډ ټیکس دا به زه یو هغه مخکې یو ټیګ مخکې راولم. صحیح ده. دغه شان زه یو بل ډیف اخلم، دا بل پارټ پکې کلوز کوم. خو د هغې نه مخکې به موږ راشو څه نه څه سی اس اس کوډ به وکړو. سی اس اس کوډ موږ څه کې لیکو، موږ په باډي په هیډ سیکشن کې لیکو. د سی اس اس کوډ د لیکلو درې طریقې دي. یو موږ سره په هیډ سیکشن کې د چې انټرنل سټایل شیټ ورته وي، او یو موږ سره ایکسټرنل د چې په بیل فایل کې وي، او دغه شان موږ سره بیا څه ده انلاین د چې په ټیګ کې دننه موږ څه کولی شو، سټایل ورکولی شو. فار ایگزامپل زه وایم ما ته یو سټایل زه ورکوم دې ډیف ټیګ ته. زه کولی شم دلته هم سټایل ولیکم، سټایل از ایکول ټو، او په دې کې دننه زه دلته یو څه ورکم، سټایل ورکم. زه وایم چې کلر فل کالن به مونږ ورکوو د سی اس اس پراپرټیز دپاره، او دلته زه ورکوم ریډ، او دغه شان یو بل پراپرټي ورکوم بیک ګراوند ډیش کلر، او دلته زه ورکوم فار ایگزامپل یلو کلر نه ورکوم. اوس د دې په دننه کې چې څومره ټیګز وي، څومره لیکل وي، څومره ټیکسټ وي، دغه ټولو ته به دغه فارمیټ څه شوی وي، اپلای شوی وي. صحیح ده. نو په دغه ترتیب موږ سره دغه ډیف ټیګ د پارټ څه کوي، ګروپ کوي. دغه شان که زه ووایم فار ایگزامپل چې دغه بل نه هم زه یو ډیف ټیګ جوړوم، فار ایگزامپل دته هم زه یو ډیف ټیګ ورکوم. دغه اینډینګ به زه راواخلم، دې ځینه به کټ کړم او په لاست کې به زه څه کوم، پیسټ کوم، او دا به زه څه کوم، انډینټ کوم، یو ټیب به مخکې راولم تر څو موږ سره پراپر څه شي، ډسپلی شي. صحیح ده. اوس ګورئ چې مونږه انلاین سټایل شیټ یوز کړی. انلاین سټایل شیټ مونږ سره دا چې کوم فارمیټ دی دا صرف او صرف په دې باندې څه کېږي، په اولنۍ ډیف باندې څه کېږي، اپلای کېږي. زه داسې کولی شم چې دغه چې کوم سټایل ما کړی د دې ځینې کټ کړم او په هیډ سیکشن کې زه څه وکړم، سی اس اس کوډ وکړم. سی اس اس کوډ د لیکلو دپاره په هیډ سیکشن کې به مونږ څه کړو، سټایل ټیګ یوز کوم. سټایل به زه څه کړم، یوز کړم. چې کوم کوډ مې کاپي کړی هغه به زه کټ کړم او دلته به زه څه کړم، پیسټ کړم. اوس دا تاسو سیو کړئ او اوس راځو خپل براوزر ته. ما چې کوم دا سټایل ورکړی دا ما صرف لیکلی، نو دا چې کوم ساینټکس دی دا صحیح نه دی. زه به دنه دته یو کلاس جوړوم یا به یو آی ډي جوړوم. فار ایگزامپل زه به یو کلاس جوړ کړم، زه به ووایم چې دا کوم فارمیټ دی دا ډیف ټیګ ته ورکړه. نو بریکټ اوپن او بریکټ څه کلوز کوم. اوس زما په دې ویب پیج کې چې څومره ډیف ټیګ وي په دې ټولو به دغه سټایل څه شوی، اپلای شوی. صحیح ده. اوس ان کیس زه غواړم چې کوم پیراګراف ته زما خوښوي هغه ته دې اپلای شي، نو زه به څه کوم، زه به دته لږ یو کلاس به ډیفاین کړم. فار ایگزامپل زه وایم چې دته زه یو کلاس ورکوم. فار ایگزامپل دا ما سره دی ډاټ هیډر دی، فار ایگزامپل هیډر دی.
اوس به دا یو ته هم نه اپلای کیږي ولې چې دنه ما یو کلاس جوړ کړ او دا به اوس څه کیږي هیډر ته اپلای کیږي اوس دغه کلاس چې زه کوم ډیف ټیګ ته اساین کما که په هغه کې څومره ایلیمنټس دغه ټول ته به داسې کیږي اپلای کیږي کلاس از اکول ټو هیډر اوس راځي تاسو ګورئ دا تاسو سره څه شو دې ته اپلای شو ته غواړې چې لاندیني ته هم دا همدغه سیم فارمیټ اپلای کړي نو راشه ډیف ټیګ کې بیا ولیکه چې کلاس از اکول ټو هیډر نو تاسو ګورئ چې تاسو سره په دې کې هم دا څه شو اپلای شو صحیح ده دغه شان مونږ سره سپین ټیګ د څه لپاره استعمالیږي سپین ټیګ استعمالیږي د ټیکسټ فارمیټینګ لپاره دا هم د ګروپینګ ایلیمنټس لپاره وي د ایلیمنټس د ګروپ کولو لپاره وي تر څو ټول ګروپ کې او تاسو سره په هغه باندې ایزیلی سی اس اس سټایل شي اپلای شي نو مونږ سره سپین ټیګ دی نو نارملی چې کوم ډیف ټیګ دی دا بلاک لیول ایلیمنټ دی فل بلاک نیسي مطلب فل لاین اخلي د سٹارټ نه هم یو نوې لاین اخلي او په اند کې هم دا غنه بس لاین بریک کیږي خو چې کوم سپین ټیګ دی هغه مونږ سره ان لاین ایلیمنٹ دی او هغه مونږ سره سکی هغه مونږ سره لاین بریکس نه راولي نه مخکې او نه وروسته دا مونږ سره سپین ټیګ دی سپین ټیګ بیسیکلی مونږ استعمالو د څه دپاره مونږ استعمالو د دې دپاره فار ایگزامپل ما سره دا یو پیراګراف دی که په ده باندې زه فردر نور فارمیټینګ کوم نو زه په پی ټیګ باندې څه فارمیټینګ کوم یا به دلته اټریبیوټس لیکم یا به د سی اس اس په ذریعه پی ته زه څه کوم دغه سټایل اپلای کوم اوس فار ایگزامپل زه وایم چې دلته مونږ سره دغه برخه ده دغه برخه ته زه صرف یو فارمیټ ورکوم یا فار ایگزامپل دغه چې کوم لاست هغه د دې ته زه فارمیټ ورکوم نو دې ته به زه څنګه کوم دا به زه مجبور یم چې زه څه کوم ګروپ کوم نو موږ کولی شو دا د سپین ټیګ په ذریعه څه کو ګروپ کو سپین ټیګ به زه دلته اوپن کوم او سپین ټیګ به زه څه کوم کلوز کوم باي ډیفالت سپین ټیګ او ډیف ټیګ په ټیکسټ باندې یا په ډیټا باندې هیڅ کوم اثر نه کوي نو موږ کولی شو چې دا سپین ټیګ ته موږ څه وکړو فارمیټینګ وکړو که موږ غواړو سی اس اس فارمیټینګ وکړو نو د دې ځای نه ډایرکټ سټایل اټریبیوټ هم لیکلی شو او دغه شان هم کولی شو چې په سټایل ټیګ کې دننه موږ راشو دلته ولیکو چې سپین ټیګ چې کوم ده دته ته څه فارمیټینګ وکړه څه فارمیټینګ وکړه سپین ټیګ کې فار ایگزامپل چې څه دي دته بیکګراؤنډ کلر ورکړه فار ایگزامپل بیکګراؤنډ ډیش کلر فار ایگزامپل دته بیکګراؤنډ کلر ورکړه بلیک او چې کوم ټیکسټ کلر دی کلر از اکول ټو وایټ اوس راشي سپین ټیګ چې چېرته مې ستاسو په ډاکومنټ کې په هغه کې به دا څه شوي وي دا تاسو سره بیکګراؤنډ کلر یې بلیک شو او ټیکسټ کلر یې څه شو وایټ شو نو دا موږ سره څه ټیګ دی دا موږ سره د سپین ټیګ ده نو دا موږ سره څه دی دا موږ سره ډیف ټیګ او سپین ټیګ چې موږ کولی شو دې کې د ایلیمنټس څه کو ګروپ کو دغه شان موږ کولی شو چې موږ خپل چې کوم پیج ده دا موږ په پارټس کې ډیوایډ کو د ډیف ټیګ په ذریعه نو څنګه به خلکو کوم اول به خلکو د لپاره ټیبل یوز کولی او وروسته بیا څه شو وروسته به بیا دته بیا به خلکو دغه د ډیف ټیګ یوز کوو د ډیف ټیګ نه پس اوس وخت کې د لپاره سیمنټیک ایلیمنټس د سیمنټیک ایلیمنټس به لږ وروسته وایو نو د ټول نه اول راځو مونږ دغه ټول ډیف ټیګس څه کوو دغه ډیټا مونږ څه کوو لرې کوو صحیح ده اوس زه یو ډیف ټیګ اخلم ډیف ټیګ مې واخیسته او زه دته یو کلاس اساین کوم زه هم دا ما سره څه دی دا ما سره د زما د ویب سایټ څه دی هیډر دی سپوز دا ما سره څه دی هیډر دی صحیح ده په هیډر کې نارملی څه وي زه هم چې دلته زه راولم آی ایم جي ایس آر سی از ایکول ټو دلته زه یو لوګو راولم د لوګو هغه به زه راواخلم ما سره زما په دې سیم فولډر کې ما سره ایم دی او په دې کې آی ایم جي 1 ډاټ جی پی جي ده نو سمپلی زه راځم ایم فولډر ته بیا آی ایم جي 1 ډاټ جی پی جي دا ما سره یو پکچر راغو ویت ورکوم فار ایگزامپل 44 او دغه شان هایټ ورکوم is equal to 44 دا ما سره د width او height شو صحیح ده دغه شان د دې نه پس زه راځم زه یې به درته راوله h1 راوله h1 راوله او دلته ولیکه خراسان یونیورسټي دا مې راوله اوس ما سره چې کوم هیډ سیکشن ده دلته زه فارمیټینګ کوم اوس که زه خپل ویب پیج ریفریش کړم ما سره به دا دوه برخې راغلي وي دا لاندې ده او دا
بره ده مونږ کولی شو دا په یو لاین کې راولو او دته یو بیک ګراوند کلر ورکړو زه هم چې دا ما سره هیډ سیکشن ده دته زه څه ورکوم کلر ورکوم زه ډاټ هیډر لیکم ډاټ هیډر کلاس جوړوم او په دې کې زه وایم چې ما سره بیک ګراوند ډیش کلر د دې ما سره بیک ګراوند کلر سوي لایټ بلو وي فار ایگزامپل او دغه شان چې کومې ویت دی ویت ما سره دی 100% تاسو به ویت 100% ځکه اخلئ چې مختلفو ځایونو کې تاسو سره د ډسپلی فرق کوي فار ایگزامپل په موبایل کې به ډسپلی وړوکی وي یا فار ایگزامپل په بل کمپیوټر کې به د هغه ډسپلی کمه وي یو کې به زیاته وي نو تاسو به 100% واخلئ ځکه چې هر څومره وي د هغه په اندازه به راشي دغه شان موږ وایو چې height is equal to for example height چې څومره وي نو زه هم height د ما سره وي 100 pixels تاسو اوس وګورئ تاسو سره به د ویب سایټ دغه برخه څه شوي وي دا ما سره څه دی هیډر دی نو موږ کولی شو دا هم دلته بره راولو سمپلی موږ ویلي وو چې موږ ایمیج دپاره یو بل اټریبیوټ د سی اس ایس یوز کولی شو زه یم سټایل اټریبیوټ کې زه یم فلوټ او دا څه شی دی رایټ فلوټ رایټ کا نو موږ سره به دا دواړه څه شي په یو لاین کې ډسپلی شي ما رایټ ته واغستل رایټ طرف ته راو اوس که زه لیفټ ولیکم نو ما سره به څه راشي دا لیفټ طرف ته څه شي فلوټ شي نو دا تاسو سره څه راغو ایمیج راغو او دا څه شو لیفټ طرف ته فلوټ شو دغه شان تاسو داسې هم کولی شئ چې فار ایگزامپل دلته یو بي آر موږ واخلو چې موږ سره پراپر ډسپلی شي او دغه شان تاسو وایئ چې فار ایگزامپل مرجن ډیش رایټ او د مرجن رایټ طرف ته څه وي 32 پکسل وي نو تاسو سره به دلته لږ شان څه راشي سپیس راشي د دې نه پس او دغه شان ایمیج د ایمیج ته موږ ډفرنټ فارمیټس ورکولی شو دا سپوز تاسو داسې وګڼئ چې تاسو سره څه راغو دا ستاسو هیډ سیکشن شو دغه شان موږ کولی شو یو بل ډیف ټیګ واخلو چې موږ سره دغه ساحه واخلي او په دې ځای کې څه وي په دې ځای کې موږ سره کانټینټس وي زموږ پیراګرافس نو سمپلی دا ډیف ټیګ ختم شو موږ یو بل ډیف ټیګ اخلو ډیف ټیګ اخلم دلته زه یو کلاس اساین کوم زه کلاس از ایکول ټو دا ما سره څه دا ما سره د پیج کانټینټس دي کانټینټ اوس راځم دې کانټینټ ته هم یو کلاس جوړوم زه لیکم کانټینټ د ویت د هم څه وي 100% وي او دغه شان هایټ د فار ایگزامپل ما سره 600 پکسلز وي او دغه شان بیک ګراوند کلر بیک ګراوند ډیش کلر د څه وي چې څه زموږ خوښه وي هغه بیک ګراوند کلر ورته زه کوم ورکوم فار ایگزامپل زه یم بلو تاسو سره دغه ساحه چې شوه دا څه شی شو دا تاسو سره ستاسو چې کوم کانټینټس ایریا ده دلته تاسو څه کولی شئ راوستلی شئ موږ غواړو چې دغه ساحه کې موږ سره یو بله برخه راشي چې هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ نیویګیشن وایو یا موږ هلته منیوز راولو نو تاسو کولی شئ یو بل ټیګ واخلئ او هلته څه کوئ ریپرزینټ کوئ اوس زه راځم دا موږ سره زیات شو موږ به لږ کم کړو زه هم چې دا ما سره څه دی 400 دی نو تاسو اوس وګورئ تاسو سره به دا څه شي لږ کم شي یا فار ایگزامپل موږ وایو چې دا ما سره 400 نه دی 500 ده تاسو سره به لږ دا ډسپلی څه شي نور هم پراپرلی ډسپلی شي نیکسټ مونږ وایو چې مونږ سره یو بل ټیګ فار ایگزامپل په دې ځای کې چې زه سره راولم هغه زمونږ خپله خوښه ده کانټینټس دي یا هر څه چې دي زه فار ایگزامپل دلته راولم یو H2 به راولم او دلته به زه ولیکم فیکلټي of computer science او د دې نه پس چې مونږ سره څه دی فار ایگزامپل زه یم چې یو پی ټیګ واخلم
پی ټیګ کې څه کومه دغه ډیټا پیسټ کوم. نو تاسو اوس وګورئ چې په کانټینټس کې تاسو سره څه راغلو دغه ډیټا راغلو. نیکسټ مونږ یو بل ټیګ هم اخیستلی شو. فار ایگزامپل زه یو بل ټیګ اخلم، زه یم دا ما سره څه ده، دا ما سره فوټر ده ډیف، او دلته زه یم چې دا ما سره څه ده، دا ما سره یو کلاس ورته جوړوم از ایکول ټو دا ما سره څه دی فوټر دی، او دی فوټر ته هم زه یو سټایل ورکوم. زه راځم اسې سټایل ته زه لیکم ډاټ فوټر، او دغه فوټر چې څه سټایل دی فار ایگزامپل زه دته هم ویت ورکوم 100%. نیکسٹ زه ورکوم هایټ. هایټ فار ایگزامپل زه وایم چې د ده هایټ دی فار ایگزامپل وي 44 پکسلز، دا د ده څه دی ما سره هایټ دی. او دغه شان بیک ګراوند ډش کلر زه هم د ده بیک ګراوند کلر دی څه وي ګرې وي، یا فار ایگزامپل بیک ګراوند کلر دی همغه شان د هغه په شان وي لایټ بلو. نو تاسو ګورئ چې دلته تاسو سره د فوټر ایریا راغله. تاسو کولی شئ دلته هم یو څه ډیټا راواخلئ چې څومره فوټر کې ته څه راوستل غواړئ، نو په فوټر ټیګ کې تاسو څه کولی شئ لیکلی شئ. زه دلته لیکم څه یو پیراګراف راخلم، او دې پیراګراف ته زه څه کوم څه ډیټا پوټ کوم. تاسو فار ایگزامپل لیکئ کاپي رایټ، کاپی رایټ لیکئ او هغه کاپی رایټ ساین راولئ. فار ایگزامپل کاپی رایټ د ساین د راوستلو دپاره مونږه سپیشل سمبلز ویلي وو چې تاسو به امپرسنټ ساین ولیکئ او بیا ولیکئ کاپي او دس دا ولیکئ، او دلته سمپلی ولیکئ الاین نو تاسو سره دلته کاپی رایټ راځي. نو ستاسو دغه ویب پیج په څو برخو کې څه شو تقسیم شو. صحیح ده. اوس نیکسټ فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې دا د هم په دوه حصو وویشل شي، د دې په داخل کې بیا دوه برخې واخلئ. فار ایگزامپل زه یم چې یو لیفټ سایډ بار دی او بیا ما سره څه دی یو مین دی. نو د دې چې کوم تاسو سره کانټینټس دي په دې په داخل کې تاسو دوه ډیف ټیګونه واخلئ. زه یو ډیف ټیګ اخلم، دا ما سره څه شو، دا ما سره مین کانټینټ شو. همدې ډیف ټیګ کې دننه زه یو بل ډیف ټیګ اخلم، او زه یم چې دا ما سره څه ده دلته زه کلاس اخلم از ایکول ټو زه یم چې دا ما سره څه دی لیفټ سایډ بار دی لیفټ سایډ بار. نو تاسو سره لیفټ سایډ بار او رائټ سایډ بار دا دواړه څه شول یو ډیف پوره دوه ډیف ټیګس شول. تاسو کولی شئ چې دا څه کوي سټایل کې تر څو تاسو سره پراپرلی څه شي ډسپلی شي. نو زه یو کلاس جوړوم لیفټ سایډ بار. صحیح ده. دغه شان تاسو کولی شئ چې دا اوس څه کوي فلوټ کوي. صحیح ده. زه وایم چې ما سره کوم کانټینټس دی دا د څه شي فلوټ لیفټ شي، دا د لیفټ طرف ته راشي، او هغه د څه شي هغه د رایټ طرف ته راشي. نو اوس مونږ ته څه ډفرنس دومره نه ښکاري، ولې ریزن دا دی چې مونږه څه کړي دي، مونږه هغه ته بیکګراوند کلر یا مونږه ځان ته مشخص کړي نه دي. کانټینټ چې دا سوري کانټینټ نه چې کوم مونږ سره دوه برخې شوي، یو ډیف ټیګ مونږ سره اولنی ډیف ټیګ شو، کانټینټ کې دننه مونږ وایو چې دا ما سره دلته یو کلاس جوړوم، دلته به زه وایم سیکشن، او چې کوم بل ډیف ټیګ ده دا لیفټ سایډ بار ده. نو زه به راشم په دې کې به زه دلته یو بیکګراوند کلر ورکم. فار ایگزامپل بیکګراوند ډیش کلر، او د دې بیکګراوند کلر چې هر څه وي تاسو په خپله خوښه واخلئ. زه وایم چې وایټ به وي. صحیح ده.
او چې کوم width دی width به موږ څه کو نو د هغې نه به اول موږ راشو دا چې کوم سیکشن دی سیکشن ته به موږ یو څه فارمیټ ورکو سیکشن ته به زه ولیکم فلوټ او دا د څه طرف ته راشي لیفټ طرف ته دې راشي اوس تاسو خپل ویب پیج وګورئ تاسو سره نو که تاسو خپل ویب پیج اوس وګورئ تاسو سره دغه ډیف ټیکس دواړه څه ښکاري ګډوډ ښکاري نو موږ به څه وکړو موږ به د دې دپاره د سی اس ایس په ذریعه دا دواړه به څه کړو مینیج کړو موږ سره یو سیکشن ده او یو څه د لیفټ سایډ بار ده او دواړه په کانټینټس ټیګ کې دننه دي نو موږ به څه وکړو موږ به سمپلی راشو یو موږ سره سیکشن کلاس ده او بل موږ سره لیفټ سایډ بار ده نو را به شو سیکشن ته به هم یو بیکګراوند کلر ورکړو بیکګراوند ډیش کلر زه درته وایم چې دا د ما سره څه وي ډارک بلو دی وي صحیح ده او دا د وایټ بلو وي صحیح ده فلوټ دا د فلوټ چر طرف ته دی راشي دا د رایټ طرف ته راشي او چې کوم موږ سره دا دی دا د موږ سره فلوټ هغه رایټ نو دا د ما سره څه طرف ته راشي لیفټ طرف ته راشي صحیح ده ویت د دې ویت چې کوم یو دا with به مونږ څه کو چینج کو فار ایگزامپل دلته څه هم چې د with دی وي فار ایگزامپل د with دی وي فار ایگزامپل 30% 30% او هایټ د څومره وي هایټ چې څومره مونږه د دې اغېسته فار ایگزامپل هایټ د دواړو ساخلو سیم اخلو د کانټینټ چې څومره هایټ د دې دواړو د هم سوي د دې د موږ هایټ وي او د سیکشن دی هم دومره هایټ وي د لیفټ سایډ بار دی هم دومره هایټ وي صحیح ده اوس د with 30% شو او د with به مونږ واخلو فار ایگزامپل 70% په دوه حصو به تقسیم کو زم 70% خپل فایل سیو کوم تاسو اوس راشي خپل ویب پیج سره ریفرش کړئ تاسو اوس وګورئ چې تاسو سره بیا هم منظم شکل سره نه د ډسپلی شوی ځکه چې مونږ هغه فارمیټینګ څه دی پراپر نه دی کړی لیفټ فارمیټ لیفټ چې کوم سایډ دی دا مونږ سره لیفټ سایډ ته دی د به مونږه د ټیکسټ کلر هم څه کو د ټیکسټ کلر به مونږ څه کو بلیک او د دې د ټیکسټ کلر څه وي نارمل وي نو دا فلوټ رایټ او دا موږ سره څه شو فلوټ لیفټ صحیح ده مونږه بدلته هم یو پیراګراف واخلو چې کوم موږ سره د لیفټ سایډ بار دی فار ایگزامپل زه دلته نه دغه ټیکسټ را کاپي کوم او دلته به زه څه کوم یو پیراګراف واخلم او دلته به زه څه کوم پیسټ کوم اوس راځو خپل ویب پیج ریفرش کوو تاسو وګورئ چې تاسو سره دغه لیفټ طرف ته راغو خو دلته لږ نور هم پرابلم شته هغه پرابلم دا ده چې دا باید دلته لاندې خواته راشي او دا پوره دا هایټ واخلي نو دا به موږ څه کوو پراپر مینیج کوو ښه موږ سره ځکه دا پراپر نه ډسپلی کېږي چې موږ سره په دې ساینټکس کې ایرر دی هغه دا چې دلته موږ یو بلاک نه دی اچولی دا به موږ دلته کلوز کړو اوس راځي خپل ویب پیج ګورو تاسو وګورئ تاسو سره دغه ویب سایټ په څو حصو باندې څه شو فل پیج په څو حصو باندې تقسیم شو نو دا ستاسو د ډیف ټیګو او سپین ټیګو د دې نه پس چې کوم موږ سره سیمنټیک ایلیمنټس دي هغه دا دي چې د دې لپاره هر یو خپل څه کېږي خپل ټیګ یوز کېږي خپل ټیګ څه یوز کېږي چې موږ به څه کوو موږ به دلته ما فار ایگزامپل هیډر لیکلی نو موږ څه کوو ډایرکټ د هیډر په ځای هیډر ټیګ لیکو د کانټینټ په ځای کانټینټ ټیګ لیکو فار ایگزامپل کانټینټ ټیګ نشته البته سیکشن ټیګ خپل سیکشن لیکو د لیفټ سایډ د سایډ بار دپاره اساین ټیګ دی او د فوټر دپاره خپل ټیګ دی مونږ کولی شو هغه هم څه کو یوز کو او دلته پراپر څه کو مینیج کو نو په دې ترتیب مونږ کولی شو چې هغه څه کو هغه ټول خپل پیج لیاوټ منظم کو په دې شکل سره تاسو توجه نه مننه تھینک یو